نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمند مسلمانان ورونو، د الله تعالی په احکاماتو کې تدریجي لحاظ ډېر ساتلی کېږي. مثال په طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 1400 کاله مخکې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی نه دعا کړې وه چې قرآن هغه نقل کړی ده. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. چې یا ربه په دې خلقو کې یو پیغمبر ولېږه چې ستا آیتونه په دې باندې تلاوت کړي. ويعلمهم الكتاب والحکمت، دې ته تعلیم د کتاب او د حکمت ورکړي. ويزکیهم، او دې پاکي. مفسرین حضرات فرمائی چې د حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعا دا د حضور صلی الله علیه وسلم په شکل کې الله پاک پورا کړی ده او قبول کړی ده. نو 1400 کاله مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام د بعثت نه مخکې ابراهیم علیه السلام دعا فرمائی. بیا مکه مکرمه کې حضرت اسماعیل علیه السلام الله پاک را لیږي، او بیا د حضرت اسماعیل علیه السلام د نسل نه الله تعالی جناب خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث کی. حالانکه په تورات کې د حضرت موسی علیہ السلام په زبان مبارک سره دومره په کثرت سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف او متعلقه صفات شخصیه، بدنی اوصاف او نور اخلاقی صفات وغیره بیان شوي دي چې یهودیانو د هغې لیدل او د هغې اورېدل دومره په کثرت سره وو، دوره په د هغې یقین پوخ شوی و، دوره هغې ته یاد شوي وو چې ملک شام هغې پرېښودو او د نبي علیه الصلاة والسلام شهر هجرت یعنی مدینه منوره ته هغې چې نو رالو او دلته کې ډېرې ور واچولې. تاریخ کتابونو نه دا واضحه کېږي چې دا یهود چې دی نو دې مدینې ته دی هغه ته هم په دقه وجه باندې راغلي چې دی د تورات او دغه شانتې د حضرت موسی علیه السلام د زبان مبارک پیشنګویانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق هغه دومره فهم کړی وي چې دی ته هغه جای هجرت، جای پیدایش، ټول علامات دی ته واضحه معلوم وو. نو په هغې بنیاد باندې دی د ملک شام نه چې دی نو عربو ځمکې ته راغلي دي او دلته کې دی ډېره شوي دي د دې لپاره چې نبي آخر الزمان ظهور وشي چې موږ په ایمان راوړو. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نبوت دا یهودیانو ته دومره واضح و چې د خپلو زامنو نه زیات نبی علیه الصلاة والسلام پیژندو چې دا د الله پیغمبر دی. لکه څرنګه چې قرآن فرمایي کما یعرفون ابناءهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. او دا سکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د اوصاف سره سره د صحابه کرام اوصاف او متعلقه مثالونه په تورات انجیل کې په تفصیل سره بیان شوي. لکه قرآن مجید یو آیت نه دا معلومیږي
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. کوم صفات چې قرآن بیان کړی دی الله پاک وی دا صفات د دې په تورات کې هم دي او دا په انجیل کې هم دي. نو څو صدۍ مخکې د تاریخ په صفحاتو باندې د یو قوم بیان کیږي، د هغې صفات ذکر کیږي. په حقیقت کې دا په هغې زمانه کې موجود خلق هغې ته ترغیب دی او هغې ته د دغې پیغمبر په تابعدارۍ کې د شاملېدو دعوت دی. او الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام په بعث په اهمو مقاصدو کې دا هم ذکر کړی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. حضرت عیسی علیه السلام په تاریخ الله پاک وی چې دا داسې پیغمبر دی چې د زیری ورکوي په یو رسول سره چې وروسته به راځي زمانه چې نوم به احمد صلی الله علیه وسلم. نو د دې امورنا د دې واقعاتنا دا معلومیږي چې د یوې واقعې نه د راتلو نه مخکې نفسیاتي طور تیاری دا ډېره اهمه. اگر چې هغه فرشتې ولینې، هغه صحابه کرام ولینې چې کومو علامات د نبوت هغه مشاهده کړې ده، د رسالت انوار هغې په خپلو سترګو سره لیدلي، نو چې کومو حضراتو داسې زمانه نه ده موندلې، نو هغې ته خو د یو مخې ته د یوې واقعي چې راځي نو د هغې نفسیاتي طور تیاری د هغې ضرورت خو ډېر زیات دی. دغه شانتې زما عزتمندو حضرت مریم علیه السلام واقعه الله پاک قرآن مجید کې ذکر کړې ده چې په کلونو کلونو خدای پاک دیتا بے موسمه میوې بے موسمه رزق ورکاو بغیر د ظاهري اسباب نه. او دغه واقع الله پاک داسې ذکر کوي چې کلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. تکوینی طور حضرت مریم علیه السلام ظاهری اسبابونه بغیر روزی او رزق دیتا ورکول دا په حقیقت کې بغیر د پلار نه د زوی ورکولو لپاره ذهن سازی او مقدمه او تمهید دی. ځکه مریم علیه السلام د الله پاک زوی ورکی بغیر د پلار نه ورکی. حضرت عیسی علیه السلام الله پاک پیدا کی نو اول ورته بغیر د اسبابونه بے موسمه میوې بغیر د ظاهري اسبابونه ورکی د پاره د دې چې بغیر د اسبابونه په کلونو باندې رزق دیته میلاو شي چې بغیر د اسبابونه ماشوم دیتا خدای پاک په خپل قدرت کامله سره ورکی نو چې دا د باندې ګران نشي او دا دیته ذهني طور تیار شي. دا ټول واقعات چې دی نو دا چې حضرت زکریا علیه السلام خپل بوډاپه کې دغه چې دی نو حضرت زکریا علیه السلام په خپل بوډاپه کې د زوی بشارت ورته میلاو شو نو حیرانه شو او ناڅاپه دا وینا وکړه چې رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر وامرأتی عاقر. ټول واقعات چې د حضرت مریم علیه السلام په خپل سترګو سره ولیدو چې د بچی د پیدا کېدو نه مخکې د دې د ذهن سازۍ لپاره به طور مقدمه خدای پاک د دې سره هغه مخې ته راوستو. نو د کلونو ذهن سازۍ نه پس
چې بغیر د پلار نه خدای پاک ورته د زوی پیدا کېدو پیغام ورکو، ناغه فطری اثر د وجنه سوی قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. عزتمندو د تمهیدی تربیت نه بعد په انسانانو کې افضل طبقه یعنی پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات د انسانی فطرت د وجنه اسباب و نظام ته ګوري، د اسباب و نظام ته ګوري. نو د نور خلقو اصلاح هم به هغه وخت کېږي چې کله تمهیدی تربیت سره سره مختلف واضح علامات او ظاهری اسباب هم د هغې مخې ته بیان کړی شي او واضح کړی شي. الله دې په دې خبرو موږ ته عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.